نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال الله تبارك وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة رواه مسلم. یاد کې اورت چې فائدہ بنور کوي ظالمانو تبانی او عذرون دي او نه بد دوی د پاره په دوی باندې لعنت ته او د دوی د پاره بد کور دی او د ظالمانو د پاره وسوک مخلص او ګرم بے غرض مرګره نه وي او نه د سپارشي دا خبره ومنل شي. جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځان د ظلم نه بچ کړئ ځکه ظلم د قیامت تیری دی په ورځ د قیامت باندې انسان لپاره. او امهات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی صحیح بخاری حدیث ہے رسول اللہ فرمائی کہ من ظلم قید شبر من الارض یو سړی په ظلم ذاتی باندې په اندازه د یو لیش زمکه د چانه په ظلم سره واخلی او غصب کی نو تو قوم سبع ارضین تو قولا سبع ارضین چې د ومې زمکې پورې دا بیا د تهار کړی شي در پاره یو سزا شو د دین علاوه بل سزا و د ظلم انجام او د ظالم انجام. ظلم ستویل کی ظلم بیزای او شی استعمالول وضع الشی فی غیر موضعه اما فی نقصان او زیادتی. امام راغب اصفهانی مفردات القرآن کې نقل کوي چې ظلم ستوي بیزای او شی استعمالول یا پچا په حق کې کوتاهی وکي او هغه حق واخلي بل لور کې نه د حق کم ظالم شي او د حق په حق کم ظالم شي. او بیا ظلم عام دی شرک ظلم دی اوچته مرتبه ده ګناي کبیره ظلم دی دا غیر لاندې مرتبه ده صغائر ظلم دی بیا دا غیر لاندې مرتبه ده. دا خپل نفس او حقوق کوتاهی کول دام ظلم دی او د بل چا په حقوق کوتاهی کول دام ظلم دی. چاله چې کوم دین په لاس باندې گزار کول دام ظلم دی نو سړی قتل کول دام ظلم دی. د دې وجنه الله تعالی د ظلم نه منع کړی ده او مشهور ظالمان چې څومره تیر شوی دي الله تعالی وایي ته دنیا کې بدترین سزاګانې ورکړي دي خو سره د دینه بیا هم تیر شوی دي. ظالم د خپل ظلم باندې دا سوچ نه کوي چې نن ظلم کوم نو سبا په ما باندې هم څوک ظلم وکړي او که هیڅوک دی گیر نه کی کنه الله به دی گیر کی او کته په دنیا کې گیر نشوم انسانان ته پته ونه لګي نو آخرت کې خو ته بچ کېدې نشي. پانو ظالمانو کې چې د ظلم ابتدا شوی ده په انسانانو کې نه دا قابل نشوي ده ټیک دی داسې مرفوع روایت کې ذکر د قابل نوم خو نشته خو لیکن د دې خبرې خو اتفاقی خبره ده چې اولنې قتل جګړه د صحیح بخاری حدیث ته ناغد آدم علیہ السلام بچو کې شوی دی. غبازي مقررین یا مفسرین حضرات چې نه دا بنی اسرائیل کې شوی دی نه دا څه خبره ده صحیح بخاری حدیث ته چاول قتل چې کوم دی نو دا د آدم علیہ السلام بچو کې شوی دی. او بیا د غټو صحابهونو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهم نه او د غټو صحابهونو ذکر دی قابل او حابیل نو زموږ سره خلیدی چې موږ بدلو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا یو قابل له یو حابیل له اولنې ظالم
په انسانیت کې دا قابل دی چې قرآن مجید داغه د ظلم انجام ذکر کوي چې دې په خپل باندې چغې باسي او وایي چې یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب روره وجله د بشای ګرځي د خولو چلو له ورځي او خلق پسې خاندي دا معاشره پسې خاندي دا ګټي لوټي پسې خاندي داغه د انجام بدترین انجام د ټول نه بد انجام څه کېدل شي چې پلار چې مدینو هغه پیغمبر آدم علیہ السلام ابو البشر اور سره خبرې نه کوي او دا شان دي پرې خودلو چې بس ګرځا دا دغه د پاره لوی د عبرت سزا وا چې روره په شاګړه دی او چلو له نور دي نو په اخر کې چې افسوس د کارغنم چې کوم کمزور شو د کارغنم څه شو کمزور شو دا اولنې ظالم په دنیا کې تیر شوی دی دا غي نو رسو ظالمان نغلي دي غټ ظالم تیر شوی دی نمرود نومې دی هغه نمرود دا پیغمبر سره مقابله و د ابراهیم خلیل الله داغه سره مقابله و د ربوبیت دعوی کړی و امام قرطبی نقل کوي ابن العربی احکام القرآن کې نقل کوي چې مخکې ماته واستوي ابراهیم علیه السلام ته مور ویله چې دا رب خالصو ناغه ورته چې رب څوک دی کوم رب خدای یو رب دی بل رب کوم دی پیغمبري وتر نه ملو شي ناغه ورته چې ټول دنیا چې کوم رب دی زمو بادشاہ دی او رب دی رب العالمین ځانته وي نو جوړ غلي دي نو بس یو د سرو زرو تخت او په دې باندې د سرو زرو د جواهرات ملغلرونه جوړ شي کرسي ده پاره باندې یو شخص ته چې د بدشکل انسان دی اناس دی او د دین چاپی رخته چې کومه ده نو دنیا د څومره خسته خلک چې دا ټول ولاړ دي نرخزي نظر پلان زمونه د پوس کړی چې دا په دې کرسي چې ناس دی دا سوکته او چې دا لاندې کوم خلک دا سوکته وي چې دا لاندې ټول دا مخلوقات دي دا او دا چې کوم ده نو دا رب دی ما خندل له ورته څنګه ودا څومره بیوقوف رب دی چې ځانه په شکل پیدا کړی دی خپل مخلوق خیسته پیدا کړی ځان له دومره په شکل ته وګوره او دا دومره خیسته خلک چې کوم ده نو دا مخلوق دا خیسته پیدا کړی دی دومره بیوقوف رب خدا نشته دا خو ډېر بیوقوف دی نو بس هغه په شی خبره خرابې خورا شر استل بکار دي داسې د ربوبیت دعوی کړی و د سرکشي او د بغاوت انتها او بکی چې پیغمبر ابراهیم علیه السلام په اولو العزم پیغمبرانو کې دی او د نبی علیه السلام نه بعد د مرتبه په اعتبار سره یا موسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام دومره لوی پیغمبر هغه ورته واچو دا سی دوی ور ول بل کوچ باغې لمبه په کیلومتر باندې دنه صبره خطر او د منجنیق په ذریعہ باندې هغه دی ورته واچو هغه سرکش باندې الله تعالی انسانان مسلط نه کړه دا سی مخلوق مسلط کو ورته تاسو پته راځي د انسانان نوم ځان خلاصول شي چې د سوري ته بچنه نه وځي چرته یو بل ځای ته ورنه وځي خو لیکن دې ماشو مچان له رضان نشه خلاصوله ماشو مچان او دا زهريله او ضروري شیزونه چې کله راشي کنه دا انسان د دې ځان نشي بچ کوله او دا قهرونه دي په خوانم راغلي دي اوس په مسلمانانو باندې راغلي دي په حرمین باندې چې کومه دین حرمین خو پاک دي خدای حرمین چې کومه خلق ته نو یا څوک لذي دا ټول چې ګډوډ غونډي دي نو کله به ګونګټي راځي او کله به بل څه شي راځي او کله بل څه شي راځي دا قسم عذابونه دي قهرونه دي ته خلک امتحان وي څه امتحان نشه ټول عذابونه دي قهرونه دي اځي په کعبه کې دعا د مسلمان نه قبليږي باران نه کېدلو پر لپسې چې کومه دینه ثابته هفته د کعبه امام چې کومه دینه دعاګانې کوي او دا په لکاو خلک او امين وي او دوا نه قبلې ده باران نه کېدو مولا کمه بنو لیکن بلا خلک فلکاو خلک ولی چې هغه شانتي چې کومه دعا قبليږي او د دعا د لپاره کوم شرایط او آداب یې نشته ده
خبرې نشته. او بل تاسو ته پته ده چې حج او عمرې له څومره خلک ځي نو دې فقط د ځان لپاره غواړي، او دا نور خلک ته تعلیم دا کړي ټول دروغ وایي. طواف د دنیا د پاره کوي، هر څه چرته په یو لک کسانو کې 15 نشم ویل چې دا یو نور ټول سیر نه ځان لګي چې کعبه ته مخامخ شم ځان لګي، او چې طواف کې ځان لګي، او بس او چې خلکو لګي هغه سرسری غونتي نه کېدله. نو ګوري چاپیره کله سره دي کله سره دي، مختلف حالات دي. دا ظالمانو په وجه راځي ظلم انجام دی. نو هغه ظالم نمروز او نمرود هغه باندې الله تعالی د ماشي چې کومه دې په قوم باندې مسلط کړو، هغه باندې داسې یو ګډ غوندي بیکاره غوندي معذور ماشي مسلط کړو. الکه ته ځان ته رب العالمین وې، رب العالمین ځان ماشي نشي بچ کولای. ماشه دماغ ته ورسېدلو، اوس الله تعالی غل ژوندۍ ورکړه، اوس عذاب د فرم مقرر شي. عذاب وګنو چې عذاب نه مړ کېدو، عذاب مړ کېږي نه. اج بچا عذاب دې دا به ختمي، هغه ختم کو. نو هغه نمرود سرکش هغه ختم، غټ نه غټ ظالم. بل په ظالمانو کې ظالم فرعون چې خلقو ته سوي علی سلی ملک مصر و هذه الانهار تجري من تحتي، خلقو ته وای دا سه زما دي جنتونو ته وګورئ کنه، د نهرونو ته وګورئ در چا دي. لیکن چې کله هغه ظالم بخپله گیر شو، د سمندر په منځ کې د ایمان دروازه ورته بند شو، او د توبې دروازه هم بند شو. توبې دروازه او د ایمان دروازه اله بنديږي چې کله د انسان نا امید شي، دار سره نا امید شي، مرګ یقیني شي. ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، الله تعالی د بنده توبه قبلې تر څو پوری چې نزع نه شروع شي، روح وتل یقیني مرګ یقیني شوی دی. چې مرګ یقیني شي بس خبر ختم شي، توبې دروازه بند شو. نو د فرعون مرګ یقیني شو، نو بس توبې دروازه به بند شو. لیکن د بیام چې کوم نه خپل حکومت تیم هیر دی، او خپل طاقت تیم هیر دی، او خپل زور تیم هیر دی، او غزان ته رب العالمین چې هغه تیم هیر دی، او چې باسي چې آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ویا کمزوري ضعیفان او بنی اسرائیل چې ما دي وینځي غلامان جوړ کړیو، نو بس ما هم هغه شانتي ایمان نه وړو، ازم مسلمان یم. نو قران ته الان وقد عصيت من قبل وسراوړي، تا باندې وس دروازه بند شو، وس تا مرګ یقیني شو، وس چغي وباسي. نه هر ظالم چې کوم دی نه خپل انجام چې کله وای نه کنه چغي وباسي. کله په زبانی قال سر لګي په خله باندې وای، کله په زبانی حال سر لګي لاسونه وهي، لاسونه وهي، او کله سر وهي، او کله سکي، او کله سکي. دا انجام دی. نو چې چا نشه کړی ده په حکومت باندې داغه دغه انجام او ظلمونه کړی دي، قتلونه کړی دا په هر وخت کې، په هر وخت کې ور ظالمانی دي. مسلمانانو کې هم ظالمان دي، داغه ذکر کوو، په کافرو کې هم ظالمان دي، کافرو ظالمان دي. چا په حکومت باندې ظلم کولو داغه د انجام دي، چا په مال باندې ظلم کولو. کله سړي سره اختیارات راشي او اقتدار راشي، یا مال او دولت ور سره، یا چرته زبانه چلیږي، یا چرته په محفل کې خبره کوله شي، ناغم غټ ظالمي نو شروع کی 50 په نیکانو صالحانو باندې الزامات لګي، لکه قارون. دا قارونی کارونه چې کوم خلک کوي. قارون چې کوم دنه سرکشي کوله ظلمونه بغاوتونه کول، تر دې پورې چې ظلم او بغاوت ورسېدو موسی عليه السلام ته. داغه په سر باندې داغه د الزام د پاره، پاغه باندې د الزام د لګولو د پاره هغه خزله پیسې ورکړي چې ته موسی عليه السلام باندې الزام ولګو. الزام لګول خو آسان کار دی، خو لیکن چې چا الزام لګول دي داغه ډېر بد انجامي، ډېر بد انجام. نو دغه قارون ورتوي چې لکه ظلم مکه ولا تبغي في الارض فساد ان الله لا يحب المفسدين، ظالما ظلم مکه. نو قارون چې کوم دی د حد نه وته په مال باندې، په خزانو باندې، په دولت باندې. نو مال او دولت دومره حد ته زرکش او ظالم کو چې لاړو په موسی عليه السلام الزام ولګو.
او نعوذ بالله موسی علیہ السلام خو موسی علیہ السلام خو جلالی پیغمبر آیو د ماخذ دې چا درته ویلي نو بداغین اور پر خطا شو نه قارون انجام ته وګورئ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين هغه قارون خپل مال سره چې کوم دی نو الله تعالی په دې ځمکه کې خخ کو نه خپل زور او نور سره بل طاقت او نه چاته بدل اوسته شو چې دې بچ کی د بچاو د پاره هیڅ یو طاقت ور سره نه و هغه د دنیا نه تل دی او په مال باندې ډېر قارونان او چې کله گیر شي تاسو ټول مخ راوځي او چغي وباسي ها الګ ظالمانو حمایت نه کوي راستاو د وطن د مشران چې کوم دي نو چې کوم ظلمونه کړی تاسو یې خبر کیږي د هر ملال د هر چاله ډب ورکې کنه ډب نام ظالم دی هغه ظالم دی یو ورکوټ اس پی چې کوم دی او مردار چې کوم دی 1500 شپږ کسان چې کوم دی خلکو د پاره اوسته شي کنه نو څنګه چې کوم دی نو یو غټ وزیر اعظم او صدر او وزیر اعلی او هغه نه کوي د دنیا د عملي چې کوم دی تاسو کې دوی نه کوي او چې کله گیر شي نال د سره حکومت ور سره چې کما قاتل لغه مړ کړي په کاغذاتو کې هغه مړ له بس امو خخ کړي دی قبر دی هغه ځای هغه خر خخ کړي ال دي بل سړی خخ کړي دی قبر دی په کاغذاتو کې هغه مړی او بیا په دنیا کې اوسېږي نو مې بدلی د زید په ځای باندې چې کوم دی عبد الله او د پښتون په ځای پنجابي او دغه په ځای باندې بل څه شي هغه شی دی جوړ کړي دا تاسو څنګه کاروایی نه دي دا ظلم انجام او بیا چې کله داسې گیر شي نو دا خو د اورکوټي خبره ده دنیا د ګیرېدل وسه ګیرېدل د پاکستان چیف جسټس وسه شي هغه چې د یهودو په طرز باندې چې کومه خپل کاروایی شروع کړي نه بس فیصله وکړي خو چې دلته دوی هم گیر کی نو بس خانه بیا کله به هارت اٹیک راځي تاسو نه کتل تاسو دې مشرانو ته کله به هارت اٹیک راځي او کله د خانه 1500 بیماریاں مشرب ته ولګي الله دې ذلیل او رسوا کړي 1500 بیماریاں ته ولګیدل او به چې هسپتال ته لاړو په وخت ټیک ټاک ورو موټ دا بیماری و تخته دا د الله رحم دې په خپل وطن کې خوښ نشي هندستان ته لګل غواړي د قسم هندستان نه ده ولیکن په هندستان کې خغول پکاري چې هغه سيزي واسطه کیږي ولیکن خبره ده چې بیا د دنیا نه خلاله پاکستان نه خو تخته راتلې خو نشي کنه چې دا بیکاره غوندي قانون چې دا پوره انصاف چل نشي ورکوله او چاوي راګیر کې کنه نو هم په دبانې تبګي ولګي نو ته دا الله قانون ته مخې ته شي چې الله دې په غریب کې راونی سي نو بیا وسکه بیا به کم طرف ته تخته نو فخسفنا به بدار الارض فما كان له من فئه ينصرونه طاقت ور سره نه مال پکار راتلو نه دولت راتلو نه هغه جماعت سره چې ملکیږي کنه نبی دا پکارې څوک هم ناراضي دا خلکو دا ظالمانو چا په بادشاہي باندې او چا په حکومت باندې او چا په مال باندې او چا په دولت باندې ظلمونه کول او هغه ظلم د جبي ظلم او د لاسونو ظلم او د توري ظلم او د قتل ظلم او مختلف قسمونه باندې ظلمونه کول الله تعالی بدترین سزاګانې ولور عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چاغه تا شهید مظلوم شهید وای دا کم چې کسانو چا چې شهید کړو نه وي ته الله تعالی داسې بدترین سزاګانې ورکړي بدترین چا چې چا سره ظلم کړی دی کدای د قتل کړی دی شهید کړی دی او کدای په مال کړی او په دولت کړی او په زبان کړی دی وره د ټول نه غټ ظلم چې کومه دار دی زبان ظلم دی چې په دنیا کې سړی خو لاړو شهید شو بس لاړو ختم شو هغه دنیا نه منتقل شو خبره لاړه نه په درد شته نه आवाज ته نه نور څه شته لیکن چې په دنیا کې یو الزام په ولګي الزام او په دنیا کې یو ژوندې انسان دغه د بدنامولو ته کوشش کوي او دا خبرم یو یاد ساتي ورې زموږ زبانونه ډېر بے قابو دي دا ډېر غټ ظالمانی دي جبي منفرد انفرادي انسانانو بس ډېر خبرې کوي یو معاشري ته کومه ده نو نقصان یې ماحول تر چا نقصان دی معاشري تر چا نقصان دی
ناغه بیانول هغه ذکر کول چې کومه ده چې دې د پاره چې دا خلق بچي یا دا بچي نو دا خو یو سنت طریقه دا یو دعوت ته دا خو بکې. لیکن یو شخص ته هغه بس هغه خپل انفرادي ګناه ده، نه مولا سره اختیار شته، نه د داعی سره اختیار شته، نه د مقرر سره اختیار شته، نه د لیکونکو سره اختیار شته، او نه د هیڅ چا سره اختیار شته چې دې په دغه بڑا خبره کې دا غیبت ویم دیتا د چا یو عیب بیانول. او د مسلمانۍ د ورورولۍ خبره بیا داره چې تلاړ شي هغه په حکمت باندې پوهږي. یا داسې یو انسان چې تا ته پته راځي چې د وجې نه دا سړی برابرېږي یا دا ښځه برابرېږي یا دا کور برابرېږي، نو ته هغه ته وایي چې وروره داسې مسله ده او دا مسله ورته ته وکتې پوه کړه. لیکن دا خبرې چې ته په هغه ځای کې کښېنې محفل کې او په هغه محفل کې او په هغه محفل کې او په خلکو خبرې کې او الزامات لګې، نو یاد ساتئ چې څوک په چا پسې خبرې کوي په چا الزامات لګي، ګوره خپل کورونه به کنډر کېږي. ګوره دا یاد ساتئ، خپل عزتونه به تار کېږي. نو په دنیا کې ټول غټ ظلم دار چې سړی ژوندی دی او تا هغه باندې الزامات ولګي او ملزم یې کې او په هغه پسې لګیا یو خبرې کوي او پروپیګنډې کوي. هغه غریب چې کومه دی نه څه شي د سترګو د اوچتولو نه وي، بس یا به څه وي یا نه وي، خو ته لګیا یې ظلم کې. نو که څه نه وي نو بیا د هغې انجام خو دا دی د قارون په شان دی، الله به د ځمکه باندې ښخ کړي چې په موسی علیه السلام باندې الزام ولګو او که نه الله به دې بېعزته کړي، ذلیله به دې کړي، رسوا به دې کړي. د مسلمان صفت دا نه دی چې دې د بل د بېعزته کولو کوشش کوي. د مسلمان صفت دا دی د بل نه بېعزتي لرې کوي، او چې د بېعزتۍ کارونه کوم انسان کوي نو د هغې د لرې کولو کوشش چې کوي په انفرادي ښه طریقه باندې، او که نه دی داسې نه کوي دا ظالم دی. او دا یاد ساتئ ګوره د مظلوم سزا د مظلوم ازار ډېر خطرناک دی. کله چې هغه مظلومي ته چې څنګه مظلوم دی سپینې جامې اغوستې دي او چاپېره ګرځي، نه چې کله خبر شي او ستا د دې خبرې نه او د هغه د زړه درد وکړي که نه، نو که په خوله څه وایي او که نه وایي دا ازار دې ته نه وایي. که لکه سړی خپل مور پلار ته وایي، مور ته چې کومه دی نو څه وکړي، مور ورته ازار ونه کړي او دا ورته ردي بدي او کنځلې وکړي یا نور څه وکړي، هغه بس ستا غلې غلیا کښېني، هېڅ هم ورته نه وایي، ته لاړې غرق شوې. ازار دا درد دی د زړه، د هغې زړه دې دردمن کو او درد برای راست چې کوم دی پروردګار ته ځي، نو کاته دې خرابه شو، تا هغه دردمنده کړه. نو مظلوم مطلب دا نه چې خامخا زبان دې کلاو کړي، زبان دې نه کلاوئ، هېڅ دې نه کوي. خو چې کله د هغه ته خبره ورسېدله او هغه پریشانه شو، ته ظالم شو، هغه مظلوم شو، او دا هغې مظلوم اواز چې کوم دی نه براه راست دی بیا رسېږي، براه راست رسېږي. او کله کله به د زبان نه راوباسي، لکه څنګه چې سعد رضی الله عنه چې دی نو هغه خیرې ورته وکړې، نو سړی بیا مړ کېدو نه عمر دراز و الله تعالی ذلیل او رسوا کو، نو پاکې داسې یو عیب راغی چې بیا به هر چا چې کوم دی وهو په هغه عیب باندې، په هغه عیب به ټکو. او ده به دا چغې ایستلې چې زه د سعد رضی الله عنه ازار یم او خیرې یم، تاسو مې ولې وهئ، تاسو مې ولې وهئ. دا هغه ظالم چې کوم دی څه هغه ظلم دا کړی و چې د سعد رضی الله عنه په جامو باندې داغ لګو، هغه د خلکو په نظر کې او د خلیفه په نظر کې غورځولو، لیکن پاکې خو څه ونه، هغې اوسه خبره داسې نه وه. او دا خپل ځان د اوچتولو دپاره او د خپل ځان دپاره چې دا یو خبره کوله، الله تعالی ټول عمر په یو فتنه کې واچو چې بیا مړ کېدوم نه او په فتنو کې پروت دی. نو خلکو ته ویل ما ولې وهئ، زه خو د سعد رضی الله عنه چې دی نو څه یم خیري او ازار یم، مړ کېږم نه، مړ کېږم نه. وایي بیا یاد ساتئ، بیا سړی مړ کېږي نه، او که لږ عمر یې که نه هغه د بغاوت سره او د سرکشۍ سره یې تېر کړی دی، نو هغه الله تعالی والا یو بد انجام جوړ کړي. لہذا په دنیا کې چا سرکشي کړې ده، بغاوتونه کړي، د هغوی ډېر بدترین انجام تېر شوی دی، ډېر بدترین. چا د صحابو سره، تابعینو سره، نورو خلقو سره دا کېږي. بلې دنیا کې دا ماحول روان دی چې ظالمانو انجام چې کوم دی سره بدتر دی. او دا په دنیا کې چې څه کېږي دا ټول انصاف دی. ګوره
الله تعالی چرته چې کوم دین په انفرادي ګناه باندې چې هغه ګناه کړی دا عذاب نه راځي. الله تعالی چې عذاب را لګي په اجتماعي ګناهونو باندې را لګي او په ظلم باندې را لګي، په ظلم باندې، په بغاوتونو باندې. نو که پرز که پلار دی او دې ظالم دی نو هم به ته سزا ملاويږي، او که زوی ظالم دی نو ته به هم سزا ملاويږي، او که مشر ظالم دی نو ته به هم سزا ملاويږي. مشري ډېر ګران کار دی، ور مشري هر څوک نشي کولای. د مشرۍ لپاره ډېر لوی لوی صفات پکاري. نن سبا دا شیزونه چې دا خو پر دا مشران چې دا ته ګوره مشرۍ ته ګوره دا مشرۍ لوخي دي. یو سړی چې کوم دی جمعه ته یوازې تللی نشي مانځلی هغه چې زه مشر یم تا ته ګوره مشر ته ګوره. وایي ما ته خطره ده، تا ته څه خطره ده؟ په دنیا کې د ټول نه زیاته خطره، د ټول نه زیاته خطره چا ته وه؟ په خلیفګانو کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه ته وه. د ټول نه زیاته خطره د یهودو عیسایانو او د مجوسو د سر دشمن چې کوم دی هغه و. لیکن هغه چا په ځان پسې څوک نه دي پسې کړي. جمعه ته یوازې ځي او هلته قیلوله کوي، شهید شو. هغه تر دې خبردار د شپې ګرځي. تا د څه شي ضرورت دی؟ مړه تا د خو یهود عیسایانو غږ نه کوي، هېڅوک هم څه نه وایي، ولې خفه کېږې؟ دا اسلامي دنیا دا کومه حکمرانان چې دا یو سړی پکې نشم ویلی یا دا دوه چې ترکي دا او هغه ملیشیا هغه که چېرته څه وي نو یي به نور چا ته څوک څه نه وایي، نور دوی ته څه غږ کوي؟ په اسلامي دنیا کې یو بادشاه هم داسې نشته چې د یهود عیسایانو خلاف خبره وکړي، نه کولی شي، نه طاقت شته. نو هغه نه هېرېدلو، هغه به په شپې ګرځېدلو. او انصاف یې څه انصاف و، عدل یې عدل و، ظلم یې چېرته نه کولو. څه زموږ استادو په شان دي خو نه چې پیکیج راشي نو هلکه وایي دا پلانکي پارټۍ والا رالېږلی دی نو وایي دا د هغوی په ملګرو باندې تقسیم کړي. ټول اگر که مالدار او کروڑپتیان دي، ها ټول هغوی له ورکړي. دا پلانکۍ شی راغلی ټول دوی له ورکړي، دا پلانکۍ شی راغلی ټول دوی له ورکړي. دا ظالمان دي. نن یو شان دي او سبا بل شان دي. کال پوره شوی نه او بیا ورسره چې کومه دی داسې قیمتي ګاډی ورسره یو دومره مال ورسره چې بینک یې ډکي. دا رقم طرفه راځي. ظلم هغه نه کولو. ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې وزیر خزانه دی، نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه پسې لاړ ورته وویل چې بېروزګاره یو او څه روزګار پکار دی. نو هغه ورته ویل چې لکه روزګار شته خو که ځان سره یو ملګری وګوره بل. نو هغه لاړ بل ملګری راوستو چې څه روزګار دی؟ وایي دا څه لوخانې دي، دا بلار بي دي او د دې په لنګېدو کې یا 4 یا 5 میاشتې پاتې دي. نو دا به تاسو چې کوم دی سهار بیایئ او ماښام به راولئ او سره وی به، او چې کله دا لنګې شوې که نه به د دې بچي به تاسو ضرور وایي صحیح ده. یو غریب یې سهار بوځي د ماسپښینه پورې وساتي، بیا یې هغه بل ته حواله کړي، هغې ماښامه پورې وساتي، بیا راځي. کله چې وخې لنګې شوې او د هغې بچي برابر شو، نیم ده راوسته او نیم هغه بل بوتله. چې عمر فاروق راغی چې ویې کتله، وایي دا اوښانو دا جونګیان دا د چا دي؟ وایي دا عبدالله دی. د پلار یې دومره نشته دی، د زوی د کوم طرفه راله؟ بس سړی حاضر کوي، ویل دا څه دي؟ ویل دا زما دي. وایي ستا کوم طرفه دي؟ حال دا چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې د هغې مور مشرکه وه او هغه عمر فاروق طلاقه کړې وه، پرېښې وه. خو سره د دې نه د عمر فاروق د هغه سره حد درجې مینه وه، د عبدالله ابن عمر سره ډېره زیاته مینه وه. او هغه ګوره ښه سپین ږیری وه که نه، په لاره کې به چې روان اواز به ته دی ته راشه، ښه به یې په د دواړه مخه ښکل کړو. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته بخندل، ته وګوره امیر المؤمنین او خلیفة المسلمین او بوډا چې کوم دی بوډا ښکلی اوس ته په قلار باندې کښېنې. هغه ورته ویل تا ته بوډا ښکاري یار، ما ته ورکوټه ماشوم ښکاري، زما زوی دی عبدالله دی ته نه یې، ده کې ډېر صفتونه دي. او ورته د پلار دي نشته، ستا کوم طرفه دي؟ ویل دا زما دي. وایي چا در کړی دي؟ وایي دا ابو موسی اشعري رضی الله عنه راکړي، موږ مزدوري کړله، 6 میاشتې مې دیاړي کړله. هغه حاضر کو ورته چې دا چېرته و؟ ورته جي دې له به موږ خامخا مزدور کتو، 2 مزدورانو به دا ساتل، د هغې تنخوا چې کومه دی د هغې نه دومره جوړېږي. دی راغی، ما ورته ویل چې بس ټیک ته ځان سره بل کس وګوره. هغه ورته ویلی چې فیصله دی بلکل ټیک ته واقعي،
چې د شپږو میاشتو دا حقداري ده، خو دا د بل کس لري چې ورکړي دي، نو ماته چې ذهن کې راځي شک مې راځي دا زما د دوی په وجه دي ورکړي. نو په تا الزام نه لګوم، ته روغ سړی یې، خو لیکن دا عبدالله صاحب چې کوم ابو خان بچي دي دا دته به نه میلاوېږي. هغه ډېرو محنت وی نه دا نه شي کېدلی. ته خلیفه زوی، د امیر المؤمنین زوی، دا به ته بیت المال ته ورکړي، واپس یې ته بیت المال ته ورکړه. هغه خفه وه ته شپږ میاشتې بیت المال دپاره محنت وکړم، څه چلو شو؟ پلار دې دغه لګیارې ټوله شپه ورځ. نو که تا شپږ میاشتې دیاړي مزدوري وکړم څه چلو شو؟ دا خلک وو، دا انسانان مو ګورې، دا نه پیریانو نه ډوډۍ نه خوړه نه هر څه کوله، خواهشات یې مو دا انسانانو. خو لیکن دا عظیم خلک وو، ظالمان نه جوړېدل، ظلم یې نه کوو. نن خو مونږ چې بل طریقې یو خو ځان هم دغه حلي په فیسبوک باندې چې ګورې نو بس څوک سوی او څوک سوی حیران بشي. ظالمان یو پریست دی، د سر نه والا تر خپو پورې چې ګمادیان ټول ظالمان دي. اسپتال ته لاړ شي او که چېرته څه اشنا غوندې ډاکټر دی په اسپتال کې وجو بیا دې خیر دې مزید وي، که اسپتال کې دې اشنا یا ډاکټر یا کمپاوډر یا څه نه وجو بس بیا ګرځه را ګرځه نو بیا به یې دغه حلي نو. که تاڼې ته لاړې او چېرته د سیچو د تاڼهدار او یا د تحصیلدار چې کوم دی نو سوی او ډوډۍ دې وله کوله یا څه دې کوله، تا به دې کلي کې چې دا ځینې خلک دی او دا تحصیلدار سیچو وله راځي ویل دا خلک دی خو چېرته وله ډوډۍ ولیږي او چېرته وله چای ولیږي او چېرته وله پیسې ورکړي او چېرته څه دا وله وکړي. ولې موږ سړاندی نه یو نو سر دا دې سم سړی چې راغلی و هغه له به تللی وې، هغه به ډوډۍ له راوستی وې، به راوستی وې که نه ملک سعد الله دې وبخي، هغه له چا ډوډۍ به خوړه یا به دې خواله ورکلی وې که نه نه شو ورتلی. چاله چې ورځي دا چې څوک ځي که نه دا افسران چې چا در له ځي که نه دا ټول خرڅ شي خرڅ. او بیا چې دی نو ظالم به څه کوي؟ حمایت به کوي او د مظلوم مخالفت به کوي. دا یاد ساتئ چې ګورې په دنیا کې ظالمانه زندگی به نه تېرې، که تېرې که نه نو د عاجزۍ سره زندگی تېروه. عاجزۍ سره بندگی دا د عاجزۍ نوم دی. په دې ونې چې چا عاجزي کړې ده هغوی ته الله ډېر لویه مرتبه ورکړې ده. حجاج بن یوسف بلا خلک چې دی نو دا وجلي دي، بلا خلک سلخ خلک یې نه دي وژلي، تقریبا 1,20,000 کسان چې کوم دي دا هغه وجلي دي. ملا علی قاری مرقات کې نقل کوي، ابن کثیر البدایه والنهایه کې نقل کوي، هشام بن حسان نه نقل کوي چې حجاج چې کوم دي 1,20,000 کسان دا صبر وجلي دي. او په جیل خانو کې به چې نو بیا په زرګاو 80,000 پورې په جیل خانو کې چې کوم دي نو دا سړی او 30,000 پورې ښځې وې. د ظلمونو انتها وه پې. ولیکن چې کله آخري ظلم یې وکړو، یو ډېر نیک صالح تابعي سعید ابن جبیر رحمه الله هغه شهید کو، نو د هغې نه بعد هغه ورته خیریم کړی وې او حجاج باندې الله تعالی زمهریر راوستلو. زمهریر د جهنم چې کوم دی نو سره هغه یخ طبقه ده، یخ ځای دی چې په اندرون کې هم یخني کېدله او بیرون کې هم یخني کېدله او یخني نه ختمېدله، یخني نه ختمېدله. او په دغه یخنۍ کې و دغه سبب یې څه شو؟ دغه د مرګ شو. الله وله سزا ورکړه. خوب به م لیدو، هغه تاریخ هم نقل کړی البدایه چې خوب به لیدو او چې کله سترګې پټېدلې نو یو دم به سعید ابن جبیر به ورته ویله چې قاتله تا زه ولې قتل کړم؟ ما څه چل کړو؟ ظالمه! دی به یو دم راپاڅېدو چې سعید څه شو دي ما نه پرېږدي. چا ورته څنګه دې نه پرېږدي؟ هغه مستجاب الدعوا او دعا یې قبلېدله که نه. مستجاب الدعوا یو ځل یې خپلې بانګي ته خیرې کړې وې، مور ورته ویله تهجد ته نه راپاڅېدلی، بانګي بانګ نه وویلی. دی ورته ویله څنګه بانګي بانګ نه وی؟ الله دې اواز چې کوم دی ختم کا. مور ورته بل ورځ ویلی بچې چاته خیرې ونه کړې ګورې چې ولې بانګي ته دې خیرې کړې دي په هغه ورځ باندې اواز یې بند شوی دی اوسه پورې دا اواز چې بیا د مرۍ نه دی راایستلی. نو هغه د عبدالله ابن عباس شاګرد دی سعید ابن جبیر رحمه الله، لوی اوچت مفسر دی. هغه ورته خیرې وکړې مستجاب الدعوا. حجاج باندې یخني زمهریر ولګېدو، اندرونه بیرونه چې کوم هغه زورور بادشاه چې د زورورتیا چې کوم څه حد نه و، لیکن بیا عاجزه پروت دی. او چې خلق به د ځان امام قرطبي نقل کوي، خلق به د ځان مصنوعي دیوانه کو. یو سړي نه تپوس وکړو چې کله عبدالله ابن زبیر شهید شو دی راووتلو د مکې نه، نو را روان دی داسې پردې هم پرې مخ راچولې ده. عبدالملک ورته ویل ته ځه هلته لاړ شه عراق ته لاړ شه بغاوت ته ختم کړه.
هغه چې وکتل چې مکی خلک د بد ګوري حالات خراب دي نو دې راکسه تپوس کې چې حجاج څنګه سره دی هغه فاجر فاسق هغه لعین هغه قاتل پلان کې او د خبرې وکړي سمي دا ته مخ کار کوړته وای چې هغه خزیمه چې وکتل چې ما پیژنې وای چاو ته حجاج ته ما پیژنې وای چې نه وای زم دا کړی ما دا کړی ونه ما باندې کله لیونتوب چپر راځي نو بس دې حیران شو ځان سره چې دومره غټ ظالمي ما چې ما ته روح خلک هم ځان لیونه کوي لیکن هغه چې روغ او ځان لیونه کو هغه چې کله مرګ پیراغه کنه بس چې الله ونی ولو نو بیا وسره چې دنه سو بیا د خلاصي څخه خبره نه بیا د چغې استلې زکه وایي چې وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ظالمانو په خپل انجام باندې پوښي ظلم مکوي نه په زبان نه په لاس نه په مال نه په دولت نه په سوچ نه په فکر نه په حکومت نه په وزارت باندې نه په مشرۍ باندې نه په اختیاراتو باندې که خاوند نه هم ظالم نه وي او چې خزر هم ظالم نه وي اکثر خزي وایي چې د خاوندان ظالمانی او خزي بشمار ظالمانی هغه د کورون تبعی کې هم د خاوند چې کومه تبعی کې دا غي عزت تار کوي دا هم ظالم نه وي زوی هم ظالم نه پلار هم ظالم نه ظلم د دایره نه بزانو بس خپل زبان خپل قوتونه طاقتونه خپل مال او دولت خپل اختیارات خپل سوچونه فکرونه دا به صحیح استعمال او کته چې راځه صحیح نه استعمالوم سو په زما سو کې نو دا انجام شوی دی خلکو نمرود ته وګوره قارون ته وګوره فرعون ته وګوره ابو جهل ته وګوره د سی په دې دنیا کې وګوره دې حالت صاحب د خپل وطن کې د خلکو ته وګوره څنګه تللی دي دا انصاف ته بینی انصاف کی دا څوک چې بے عزت کیږي کنه دا دمو سکړی او کنه کړي او امتحاني ولیکن کړي کنه دا انصاف ته ملوي الله تعالی دې د ظلم دایره نو بسي الله دې په هر وخت او په هر قول فعل او په هر څه کې عادلان جوړ کړي ومال البلاغ